چې سپک شي موازینه طول د نیکو د ګناهونه په درانه شي فامه هاویه پس ځای چې کوم دی نو یعنی مسکن د امه یعنی زید د هاویه دا الکه هاویه ستوي او ما ادراک ما هي سش پوی کړي د تا چې هاویه سشه دی نار حامیه دا سخت ګرم اور دی چې دی باندې وسشي منطبق بکړي شي په دی باندې سورۃ التکاثر شریف دا مکی سورۃ دی یو رکوع اته آیتونه مبارک لري دا مبارک سورۃ چې کوم دی نو دا مکی دی د مبارک سورۃ کې چې دی نو د قبرونو ذکر او بیا پاغي کې چې کوم دی نو اخر کې د قیامت کې بیا د جهنم هغه ته د لیدلو ذکر پکې راغلی دی نو گویا کې د ما قبل سره مناسبت دا دی چې کله الله رب العزت چې د احوال د قیامت ذکر کو او بدی کې چې کوم دی هغه خلک ذکر کې چې دی ته پارا مشغول دي په داسې عمل کې چې دغه تطلون کې دي نو الله رب العزت چې کوم دی نو سو ورپسې الهاکم التکاثر سورۃ راوړو او دا خبره په ظاهر کړه چې دی ګوره دا شغل چې کینو دا د څه نه کوي بلکې دا دی په دې باندې فخر هم کوي الله فرمایل بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اے تاسو مشغول کړی تاسو د طاعت د الله تعالی نه التکاثر التفاخر په مالونو او په اولاد او په سړو باندې نارینه اولاد باندې حتی زرتم المقابر تر دې پورې چې تاسو بملشه او تاسو با زیارت چې کوم دی نو د مقابرو کې یعنی تاسو به زیارت د مقابرو کې معنا دا چې مړه بشه او دفن بکړې شي پکې کلا دا سیدا دا سوف تعلم زرد چې تاسو پوه شئ ثم کلا سوف تعلم بیا د سینه د بل زرد چې تاسو په پوه شئ په عاقبت د تفاخر باندې چې تاسو په دې خوي کله چې د قبر کې مکیدی ښا کلا دا سیدا استفتاء د پار راضی لو تعلمون علم الیقین کې تاسو په دې په علم یقین سره لا ترون الجحیم خامخاو ویني تاسو جهنم لرا اور د جهنم لرا ثم لترونها ان اليقين بابتا سوینه دا په عین اليقين سره پسترګو سره ثم لتسالن يومئذ عن النعيم بیا بخا سوال کولی شي تاسو نه په دغه ورځ کې په بار د نعیم د نعمتونو کې سورۃ العصر شریف چې دا مبارک سورۃ دا مکی سورۃ دی مبارک سورۃ کې 3 آیتونه مبارک دي دا مبارک سورۃ چې کوم دی نو په دې کې دا ټول دغه چې کوم دی نو په دې کې راجم دي کې چا په سوچو کو پاغه کې هغه مقاصد اصل شی چې کوم دی نو په دې کې راجم دي دا دومره جامع صورت ته چې الله رب العزت چې کوم دی اوس ګوري دا دومره بیان چې کوم دی مخ کې تیر شو د قیامت او د قبر د دې ټول نخي دا دلایل ذکر شو اوس په دې کې دا انسان چې کوم دی نو د دې سره دغه و نه غستو نو اوس بالکه کامیاب انسان سوکی او ناکام انسان به سوکی ځکه قبر ته بلار شي کنه نو د ناکام انسان او د کامیاب انسان چې دی اوس ته دغه خې په دې کې الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والعصر قسم دی په زمانه باندې په مطلق زمانه باندې قسم دی د نبی اسلام په زمانه باندې قسم دی په نچور شوی سيزونو باندې قسم دی وی په وخت ما زیګر باندې قسم دی په مانزه د ما زیګر باندې او یا په ټول زمانه باندې یا د آقا کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په زمانه باندې ذکر چې غوړه زمانه د رسول الله علیه السلام زمانه ده خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم يفشل الكذب بیا فرمایي الله جل جلاله چې والعصر قسم دی په عصر باندې په زمانه باندې یاد چې کوم دی نو د مازیګر په وخت باندې مازیګر په موږ باندې یا هغه ټول نه جوړ شوی سیس باندې چې څومره دي ان الانسان لفی خسر بشک انسان چې دی جنس انسان دا خامخا په خساره کې دی په دې تجارت خپل کې دی چې دی خساره کړی دا یعنی په تاوان کې دی څنګه دې په تاوان کې دی بھائی حکم یو سړی تاوان نه بچ اوس ته دا لک تفصیل کې چې کوم دی الله رب العزت بیانې الا الذين امنوا مگر هغه خلق چې ایمان وروړل دي نو دا شماره اوس ښه هلکه چې ایمان وروړل دا د خسارې نه بار دی
بیا ور سره وعمل الصالحات او عمل نیک کړي دي نو دې په خسران کې نه دي ایمان او بیا نیک عمل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر او د تاوان نه بچ سړی سوق دي بچ خلک هغه چې دوی یو بل ته وصیت کی بعضو ته په حق باندې په ایمان باندې وتواصوا بالصبر یو بل ته وصیت کی یعنی حکم کی یو بل ته په صبر باندې په طاعت باندې د معصیت نه په طاعت باندې دغه او صبر باندې حکم کوي پس په طاعت باندې او په صبر باندې د مصیبت نه نو دا خلق چې کوم دی ګوره رسو سيزونه پکې یو ایمان اعمال صالحه ټول پکې راځي او دریم نمبر چې دی وصیت پس نو تبه چې دی نفسي ایمان سړی راوړو د رحم قابل شو بیا چې کوم دی نو پرهیزګاری اختیار کړه دی الله ته نورم قرب کې راغشو بیا دی عالم دی نو دی بچ کوم دی نو اوس بل ته وصیت په حق باندې مکي پوه شو کنه نو بیا دې څه دی د مقام او مرتبه بیا ډېر نږدې د الله رب العزت ول ډېر به شان مقام بیا ورکړي خا سوره همزه شریف چې دا مکی سورت ته بعض علما وی دا مدنی دی بهر حال مکی یا مدنی مناسبت د ما قبل سردار چې انسان په خساره کې دی کله دا حال چې کوم دی د خاسرینو او معال ذکر کو نو اوس چې کوم دی د هغه خاسرینو چې کوم دی نو زنی هغه عادات هغه بیانې وسخه الله فرمای جل جلاله ویل لكل همزه لمزه هلاکت د ویل کند دا د پار د هر یو سو همزه الکه همزه څه دوی هغه چې یو سړی په موقع باندې نشته دی غیبت کوي عیبونه پکې لټي په داغه په غیبوبت کې هغه شته دی نو دی پکې عیبونه لټي همزه دغه ته وي نو تاسو وایئ چې الکه هلاکت د پاره د هر یو غیبت کوونکی لمزه څه دوی هغه سړی چې عیب جوړي لټي په مخامخ باندې یو سړی مخامخ ناست دی او دی په هغه کې چې کوم دی نو عیبونه وي نه دې ته لمزه ویل کی الذي جمع مالا وعددا هغه سړی چې هغه د جمع کون کې د مال دی وعدده دا شمال چې کوم دی د شمارون کې د مال دی يحسب ان ماله اخلدا ګمان کې دی د وجه د جهل خپل چې دا مال د سره میشه د پاروي بس سم داسې پزان پورې راټیم کړي ښا يحسب ان ماله اخلدا ګمان کې دی د وجه د جهل خپل چې بشک مال د سره میشه د پاروي کلا دا سندا لا ينبذن في الخطمه خامخا او بغرزول شي په ختمه کې هغه چې دی په کې وغرزول شي هغه ور د جهنم کې دا به د ټوټي کوي خدای سخ ور دی دا ویل کنده وما ادراک مل ختمه څه شي پوهه کړي تعالی رچ ختمه څه شي دی نار الله الموقده ور د الله رب العزت چې هغه الموقده چې سوزون کې دی التي تطلع على الفدا چې هغه رسیږي یعنی زړونو ته دا زړونم دنس وزیخه انها علیهم مؤصده بشک دی باندې چې کوم دینو دا سده مؤصدتن دا مطبق کیدون کې په دوی باندې فی عمد ممددا پاغستنو وګدو کې انسان په کې دا شیله په خوارو په کې دی راغلی او بس پاغي کې په پسې کې نه بدینه د څه خوځېدي شو نه بدینه د څه خوځېدي ښا بالکل منطبق په ابتدار طرف نه سورہ فیل شریف دا مبارک سورت چې کوم دی دا مکی سورت ته شان نزول د دې د چې ابراهه بادشاہ په دغه خانه کعبه باندې دغه وکړه لشکر کوشای وکړه نو الله رب العزت چې کوم دی د حبیب علی السلام په خاطر باندې چې هغه مبارک ولار دی ابو طالب صاحب چې کوم دی د مبارک د مور په خېټه کې دا نبی کریم علی السلام محبوب کریم علی السلام په وسیله باندې هغه سوال وکړو الله رب العزت چې کوم دی نو تو تکری راولېګل یو درې کانی به په پنځو کیو اوبه په یو کس باندې راتاول چې نه هدار کانیو ټول لخرې ول چې کوم دی نو هلاک او په تیخ باندې چې کوم دی دغه اتیان متیانو مجبور کړو محمود نو اتی چې کوم ناغه سره سجده باندې خانه کعبه ته کې خود چې کوم داغي د نوارونو د پاره راوستو محمود هتیوخه دې کې دغه هغه واقعات په کې اشاره ده
الله فرمای بسم الله الرحمن الرحیم خاص د الله په نوم شروع کوم چې الله چې ډېر مهربان دی په مهربانه عام سره په دنیا کې په مؤمنانو په کافرانو الرحیم چې الله چې ډېر مهربان دی په مهربانه خاص سره په آخرت کې په مؤمنانو نه په کافرانو ها علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ها آیا نکتلتا پرویت علمی سرا او په دغه چې کوم دی په روحاني سرا چې کیف فعل ربک باصحاب الفیل چې سرنګ کار کړي رب ستا د خاوندانو داتی سرا چې دا د یمن بادشاہ راغلی او لخر کوشي کړي وا بیا الله رب العزت په دغه طریقه سر چې دینه مردار کړ الله فرمای علم یجعل الارض علم یجعل کیدهم فی تدلیل آیا نو ګرځولې الله رب العزت مکر د دوی چې دوی کوم مکر کو د بیت الله شریف د نوړېدو فی تدلیل په خساره کې او په هلاک کې وارسل علیهم طیرا ابابیل اور علی ګلو په دوی باندې الله رب العزت طیرا مارغان ابابیل ډلې ډلې اکثر ملګری د څه سوچو کې یو یې نکدا د تو تکر کو ابابیل وي الګوي تو وارسل علیهم طیرا ابابیل علی ګلو په دوی باندې الله رب العزت چې کوم دین تو تکری نو داسې دلته به معنا وکړي نو بیا تفصیل کې ووایه خیر دی صحیح ده رالیږلي په دوی باندې الله رب العزت مارغان ابابیل ډلې ډلې اوس کوم مارغانو دغه توتکر کې دي چې خدا دا یو قسم لوی توتکر کې دا کله د بارانونو کې هغه راوغورځېږي که نه او هغه څه ناشنا غونته د ابابیل مرغۍ څه ناشنا غونته دغه ده نن سبا خو سوشل میډیا دور دی نو موږ ته پکې الله وښودی او پیره چې داسې